بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د اس اس ټي جنرال ایڈورټیزمنټ نومبر 2020 په سلسله کې چې کومه کرایټیریا مو دپاره ایښې وه ډایرکټریټ والا، هغه چونکې انتهایی غیر منصفانه کرایټیریا وه. هغه کې چې کومه کرایټیریا مو ته ایښې وه چې هغه کې ساینس والا یا ایلیجیبل کېدل او آرټس والا چې کوم و چې چا سمپل ایم وه یا بي وه هغه یا مو سره ایلیجیبل و. نه دې کې چې کله مو ټیسټ وشو نه چونکې ساینس والا مارکس چې کوم کرایټیریا دی هغه چاهے بي ایس لیول نه دی یا ایم ایس سی لیول نه دی، هغوی مارکس چې کوم اګریګیټ دی هغه ډېر های جوړیږي، او چونکې آرټس والا سبجیکټ والا چې کوم اګریګیټ جوړیږي هغه ډېر لوند اګریګیټ جوړیږي. نه دې سلسلې کې زه نه چې کله ټیسټ وشو نو مو چې کوم دی آرټس والا و یعنې ایم ای والا و یا بي والا و سمپل، نه هغوی بالکل ورسته پاتې شو چې د کوم ساینس والا و چې هغه دې جنرل ته بالکل ایلیجیبیلیټي کرایټیریا پروسس کې سره ایلیجیبل وونه، هغه یا مو سره ایلیجیبل کړل. هغه کرایټیریا دوی دا کېږدوله چې چا 2 سیمسټره ویلی دی انګلیش یا چا 3 سیمسټره انګلیش ویلی دی، نه هغه یا مو سره په اس اس ټي جنرل کې هغه ایلیجیبل کړل. اوس ظلم دې ځای کې دی چې یو لکه مثلا یہ جنرل والا کاس سے سائنس والا ته اپلای نشي کولی، هغه ایلیجیبل نه دی. نو یو ساینس والا کاس هغه څنګه راتلی شي چې هغه یو جنرل یا هغه مثلا اسلامیات ښیي یا پاکستان سټډي ښیي، هغه کې سره هغه سپیشلایزیشن شته نه دی، نو هغه څنګه راتلی شي چې هغه ما سره آرټس والا سبجیکټ ښیي، چاهے هغه انګلیش دی چاهے اسلامیات دی پاکستان سټډي دی یا بل یو آرټس سبجیکټ دی. نو دوی چې کومه کرایټیریا ایښې دی هغه بالکل ظلم بر مبني دی، هغه هېڅ قسمه توک نه خوري. نه لہٰذا مو ایجوکیشن افیس کې هم مو دا اپلیکیشن ما ورکو، وربلي مو میلاو شوله، ایون ډایرکټریټ ته لاړو، هغوی څوک هر کله مو ته وایي چې تاسو ته مو نوي کرایټیریا کې ګورو، مغه نوي کرایټیریا کې مغه زړې خبرې دوی دوباره دوهراو کوي. که مو دغه خبرې کې مو ته انصاف نشو میلاو، مو سره مختلف نوره کینډیډیټس دي چې هغه سینکړو غدي، مو به دې یا به مو کورټ ته ځو، کبھی امکان دی چې موږ به کورټ ته ونیسو، او هېڅکله مو سره د هغه فاینل اپوینټمنټ پروسس به هېڅکله مو سره دا واقع نه شي. دویمه خبره ده چې موږ سره کوم فیمیل کینډیډیټس دي چې هغه تاسو ته خپله پاتې دی چې هغوی ته جابس کې دغه سلسلو کې ډېر زیات مشکلات ورکوي. هغه اگر چې نن فزیکلی هغه دلته موجود نه دي، هغوی موږ ته دغه یقین راکړی دی چې موږ به فزیکلی هغه فیملی سمیت به مو راځو او موږ به دلته د هغه کې ایجوکیشن افیس کې به مو احتجاج کوو چې څومره آفیشلز دي د ډایرکټریټ خلاف به مو احتجاج کوو، چاهے مو هر قسمه کې مات ویلې مو ادا نه کوو، مو به دا کوو چې څومره پورې مو ته د اس اس ټي جنرل دپاره مو ته خپله کرایټیریا کېږدي چې هغه کې ساینس والا هېڅکله هېڅ قسمه دوی انټرنس نه وي، چونکې ساینس دپاره خپله یوه کرایټیریا ایښې دی، هغه دوی هغه دپاره ایلیجیبل دي. دې کې داسې کینډیډیټس دي چې هغه زه پېژندم چې هغه ساینس کې ټیسټ ورکړی دی ایلیجیبل دی، یعنې اګریګیټ کې راغلی دی، او په آرټس کې مو سره جنرل کې دی، جنرل کې هم مو سره راغلی دی. نو مطلب د ټوټل چې څومره ایریاز یا کوم لیارې دي هغه خو مو آرټس دپاره بند شوې، یعنې جنرل دپاره بند شوې. نو مو به کوم ځای ته ځو، مو به چېرته ځو، مو ته باقاعده پکار دی مو ته د انصاف میلاو شي، دي یوه ښه کرایټیریا ده کېږدي. اور دریمه خبره دا چې مو هغه کینډیډیټس چې هغه مو سره دغه پروټیسټ کې شرکت کول غواړي، هغه به تاسو ته د نمبر دی راکړي، هغه نه مو سره کنټیکټ وکړئ چې ټولو ته دې دا انصاف میلاو شي. هغه فیمیل والا سلسله کې ایم پی ای اگر چې مو امید نشته د دې شي نه چې ایم پی ای مو سره دې کې مدد وکړي، خو چونکې تاسو ته مو ووټ تېر کړی دی دې خبرې کې، تاسو مو قوم نمایندې وئ، تاسو دغه شي ته مخکې راشئ، تاسو دې شي غور وغواړئ چې یاره موږ چې هر چا سره دې هغه کې زیاتی کېږي هغه ته د انصاف میلاو شي. دې نه مخکې چې تاسو میاندې خویندې چې هغه تاسو ته خپله پاتې دی چې موږ رسم و رواج هغه پریس کلبو ته یا روډو ته نه ربسو، خو چونکې دغه د موږ رایټ خبره دی او موږ رایټ دپاره به فایټ کوو چې هغه روډ ته راوځي. لږ اندغو میاندو خویندو تاسو ته ووټ تېر کړی دی، تاسو کې لږ پکار دی شرم وي، دوره حیا تاسو کې در کې وي چې تاسو راشئ او موږ سره دغه په فایټ کې تاسو موږ سره حصه واخلئ. ایون تاسو هر یو سپارښت ته دفترو ته تللی شوئ، خپلو کینډیډیټس یا ووټرس ته خپل
سفارش کوای شو نن راشو مو تاسو مو ووټرز چې هغه ډایرکټریټ پېښور کې دی تاسو ډایرکټر صاحب سره خبرې وکړئ یا دلته ایجوکیشن افیس کې دی دلته تاسو راشي خبرې وکړئ دلته خو ایون کینډیډیټ ته د انسان نظر نه کیږي چې یو کینډیډیټ هلته ویر شي یو ورته چې دغه افیس ته لاړ شه څوک ورته چې سبا راشه څوک ورته چې بل سبا راشه آیا مو انسان نه یو مو به څومره پورې دا در به در به مو ګرځو او د خپل رایټ دپاره مو فایټ کوو تاسې راشئ مو مدد وکړئ دې سلسلې کې